حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابانو سوال وکړو اتدرون من المفلس، تاسو ته معلوم دی چې مفلس څوک دی؟ مفلس چاته وایي؟ صحابه کرامو عرض وکړو المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، په مونږ کې خو غریب او مفلس هغه سړی ته وایي چې دراهم دینار پیسې ورسره نه، ساز او سامان ورسره نه، مونږ دته غریب وایو مفلس وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، زما د امت مفلس او غریب سړی هغه دی چې د قیامت په ورځ باندې با ډیر شي منځونه، روزي، زکاتونه، عبادتونه ځان سره وروړي، د الله په دربار کې به حاضر شي، ډیر عبادتونه به کړي وي. ويأتي قد شتم هذا، یو سړی براشي یا الله دې سړی ماته په دنیا کې کنځلې کړې وي، ردې بدې ویلې وي. وقذف هذا، بل کس په وی یا الله دې سړی په ما باندې تهمت لګولیو، ماته د زناکارۍ نسبت کړو، ماته دروغجن ویلو، ماته غل ویلو، حالان کې ما دا نو کړو ته په ما تهمت لګول. واکل مال هذا، بل کس پراشي چې د ما مال خوړلیو. وسفك دم هذا، بل کس پراشي چې د زما وینه توې کړې و، زه قتل کړم یا زما خپل لاس مات کړو، زه زخمی کړم. وضرب هذا، بل کس پراشي چې الله د مال غزار را کړو، نا حق ما نه سپېړه وخې وا، مال دکر را کړې وا، د مظلومینو یو لړن بلګېدلی د دغه ظالم متعلق چې د ډیر منځونه کړي، ډیر روزي به نیولي، زکاتونه به ورکړي، عبادت نفلونه. فيعطى هذا من حسناته، نو د ظالم د نیکیانو نه مظلوم ته به نیکیانې ورکول شروع شي چې جی ما ته کنځلې کړې وې او په هغه ورځ باندې به نیکي د هر چا په نیز باندې یو معتبر څیز وي، صرف په نیکۍ به خلاصېدل وي، په مال دولت په حسب نسب خلاصېدل نشته هلته. نو هر سړی به دا نه وایي چې بی چې ما نه دې موقع راکړی شي چې زه دې سپېړه وباسم، چې زه ووهم، دا نه، ما ته دې نیکیانې ملو شي. نو نیکیانې به جي د ظالم د عملنامې نه دا به د مظلوم عملنامې ته ور اوړي او درج کېږي به. وهذا من حسناته، چې کم مظلوم راځي او څه دعوه کوي د ظالم نیکیانې به ورکولی کېږي. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، در دې چې د ده نیکیانې به ختم شي او حقوق العباد د بندگانو حقونه به د ده په ذمه لا نورم پاتې وي. اخذ من خطاياهم، نو چې کم مظلومان دي د هغوی ګناهونه به بیا راغستلی کېږي او د ظالم په کاته کې به ورچولی کېږي. فطرحت علیه، دا ګناهونه به رالي د مظلوم کاته کې به ورچولی کېږي، در دې ثم طرح فی النار، د جهنم فیصله به وشي او جهنم ته ولړک شي. دې حدیث کې غور وکړه، دې سړي حقوق الله پوره پوره ادا کړي دي، منځونه، عبادتونه، سجدي، دعاګانې، ذکر اذکار، تلاوتونه ارسې کړي دي، او حقوق العبادو کې کمې دي، د بنده حق یې وهلی دی، چاته بدې ردې، د چا نه ځمکه نیول، د خویندو حق نیول، په ماتحتو باندې ظلم کول، چاته خپل حق نه ورکول، څه نه څه د بنده حق د وهلی دی چې د دې په وجه باندې د قیامت په ورځ د جهنم فیصله وشي. دې حدیث کې تاسو کو غور وکړو، اندازه به وشي چې د انسان حقوق الله پورا ادا کړی دي، حقوق العباد نه دي ادا کړي، د جهنم فیصله وشي.
اوس د دې حدیث په تناظر کې مونږ خپل زندگی وګورو چې په مونږ باندې د چا حقونه پاتې دي. ما باندې د خپل زوی حق څه دی، د والدینو حق څه دی، د ښځې حق څه دی، ما ادا کړی دی که نه، د ګاونډي څه حق دی ادا کړی مې دی کو نه مې دی ادا کړی. نو کو چرته نه مې دی ادا کړی، دا حدیث ځان ته مخې ته کېده او زر تر زره صاحب حق ته حق ورکه.